हेलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़े मातिफ नवाब او تاسو ګورئ زمونږه سوریا هیل سټوډیو د کلی आवाज څنګه چې تاسو ته پته ده چې په 19 دسمبر باندې د بلدیاتو الیکشن کیږي هغه سلسله کې مونږه هر ورځ یو نوې کینډیډیټ مونږ تاسو ته مخې ته راولو مونږ تاسو ته پوښتنه کوو غپ شپ سره لګو الیکشن باره کې هغه نه مونږ ته پوښتنه کوو چې تاسو څه منشور دي تاسو څه سوچ دي او مونږه د هغه نه دغه تمه لرو چې مونږه سوالونو جوابونه راکړي او مونږ سره غپ شپ لګوي دا داسې سیریس پروګرام هم نه دی دا مونږه یو حجرې او د بیټک په شکل کې مونږه هغوی سره غپ شپ لګو د کلي یو بیټک دی د کلي یو حجره ده چې د مونږه کشران او مشران ترې تپوس کوي تاسو مونږ سره لایف کال باندې هم راتلی شئ زمونږ نمبر سره نوټ کړئ 0313 95 88 490 یو ځل بیا تاسو نوٹ کړئ ځان سره 0313 95 88 490 تاسو مونږ سره په کمنټس او په واتساپ ګروپ کې چې کوم ملګري دي هغوی هم مونږ ته میسج کولی شي او مونږه ننني میلمانه تپوس کولی شي راځو ننني میلمه طرف ته نننی میلمه زمونږ د ویلیج کونسل سابقه چیرمین یو نوم لري یو داسې شخصیت چې د ټولو حدالعزیز انسان یو ښه انسان یو نیک دل انسان چې څوک هم په دې راورغلی دی تش داسې نه دی پرېښی خامخا د هغه ستاینه یې کړې ده او د هغه مدد خامخا کوي راځو د ننني میلمه سابق چیرمین د ویلیج کونسل سوریا هیل جناب طارق اکبر صاحب طارق اکبر صاحب زمونږ سوریا هیل سټوډیو ته خوش آمدید تاسو ډیره ډیره مننه چې په داسې قیمتي ټایم کې تاسو موږ ته ټایم وایستو د خپل کمپین نه او موږ د وړکې ونې غریب خانې ته زمونږ سوریا هیل سټوډیو ته راغلی تاسو او زمونږ ستاینه مو وکړه ستاسو د راتلو ډیره ډیره مننه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اطبای زه تاسو ډیره شکریا ادا کوم چې تاسو زر ته راوغوښتم او د خلکو سره مخامخ په مخامخ خبرو وکړم چې چا په اړه کې څه وي چې ما نه تپوس وکړي او هغه جواب سره وکړي جی بالکل او زمونږ دلته د دې پروګرام مقصد هم دا دی چې د سوریا هیل او د خلکو په زړونو کې داسې څه مس انډرسټینډینګ یعنې غلط فهمیانې دي چې هغه هم لرې شي او تاسو خپل منشور هم هغوی ته ووایئ چې زما څه منشور دی او په کوم منشور باندې زه الیکشن کوم طارق بھائی زمونږ ټول علاقه خو تاسو پیژنئ خو داسې دي کې زمونږ د ګروپ کې په دې فیسبوک باندې ملګري داسې دي چې لرې لرې علاقو نه تعلق ساتي هغوی هم زمونږ پروګرام ګوري د هغوی دپاره د خپل لږ تعارف وکړئ او چې تاسو کوم ځای نه تعلق ساتئ او ستاسو پیشه څه ده تاسو روزګار څه دی مطلب بھائی زمونږ خو روزګار او پیشه چې کومه ده نو د کپړې کاروبار کوو او زه تعلق ساتم د وطن نه طارق اکبر مې نوم دی او خپل ویلیج کونسل سوریا هیل ناظم هم پاتې شوی ما په 2001 کې پهلا الیکشن ما کړی و چې زه په الیکشن نه پوهېدم نو هغه ټایم پهلا ممبر جوړ شو په 2001 کې بیا هغې نه پس په 2005 کې بیا نه کونسلر جوړ شوم چې کله مې راپوړه په سطح باندې الیکشن و بیا په 2015 کې زه ناظم جوړ شوم او د هغې نه په دې دوران کې څومره الیکشن شوي دي نو که هغه صوبایي دي که کوبي دي که بلدیاتي دي شکر الحمدلله دې قوم ما ته ووټ راکړی په ما اعتماد کړی دی او همیشه زه دې خلکو پاس کړی د هغې مین وجه دا ده چې زه شپه ورځ به ګورم او د قوم خدمت کوم جی بالکل او همدغه سوال ما هم تاسو نه کولو چې هغه کومه داسې لمحه وه یا هغه کوم داسې وخت و چې تاسو سوچ وکړو چې زه سیاست ته راځم او د کلي خدمت دپاره زه راوځم نو هغه دا کوم وخت خبره ده او تاسو په کوم سوچ باندې د سیاست ته مو قدم کېږو دا خو په 98 کې الیکشن اعلان شو هغې کې داسې کار چې زه الیکشن ته ودرېدم چونکې هغه 98 کې چې کله الیکشن ته زه ودرېدم هغه ټایم سابقه ممبر ګل اکبر صاحب و هغه هم الیکشن ته ولاړ عبدالرحمان حاجي او زه ولاړم چونکې هغه الیکشن بیا څه وجې باندې حکومت کینسل کړو نو بیا موږ ونه کړو خو چونکې بیا د موږ په کلي کې یو ګروپ جوړ شو چې پای کې شفیق لاله او سلیم خان و جانس لو او عبدالرحمان حاجي صاحب امین بابو پکې لاندې داسې پکې نور هم بل عمل کړو هغه ټایم د خلکو دا آواز وکړو چې بهي زموږ د کلي سره ظلم کېږي زیاتې کېږي او زموږ د ظلم خلاف یو ګروپ جوړو
کله به باندې یو راشي مشري کله به بل راشي مشري دغه دوه اقتدار نه ختمېږي نو د هغې خلاف چې موږ راووتو موږ چونکې هغه ټایم خو زه ډېر کشر وم او عمر مې هم ډېر کم و خو دغه ګروپ ته چې زه راغلم نو دې ګروپ داسې خبره ما ته وکړه چې دا یعنې زید زوم دی اوښې دي او دې هغې راستولی نو په دې وجه هغې ما سره کېناستلم نه زه به یې پرېښوم هم نه خو بیا ورو ګروپ کې ما ځان ایډجسټ کړو نو چې هغه ټایم موږ راووتو موږ د کلي د قوم د خدمت لپاره نو په 2001 کې بیا موږ چې الیکشن کو چې موږ کامیاب شو نو هغه سلسله را روانه وه بیا ما کارونه کول خدمت مې کول منډې مې والې شپه ورځ مې نه کته نو هغې نه پس خدای پاک ما ته تر نن ورځې پورې ناکامي نه ده ښیلې او کامیاب نه جی ډېر زبردست او دغه شان دی چې موږ وکتل په 2015 لوکل باډیز الیکشن کې دغه شان بلدیات الیکشن و هغې کې د کنټسټ و جنرل کونسلر او بیا په ټول ویلیج کونسل کې د زیات ووټونه واخیستل او چیرمین منتخب شو ناظم صاحب لږ تپوسونه دي هغه به موږ تاسو نه کوو چې زموږ هم مایند کلیر شي او زموږ د خلکو مایندونه کلیر شي تاسو 15 کاله چیرمیني وکړه په ویلیج کونسل کې نو هغې کې څومره ترقیاتي کارونه شوي په مختلفو کلو کې او خاص کر په سوریاخیلو کې هغې کې څومره ترقیاتي کارونه شوي دي په 2015 کې چې کله موږ ناظمان جوړ شو موږ ته چونکې ویلیج کونسل فنډ ډېر لیمټ دي تقریبا 20 लाख ترقیاتي راشي او دا 10-12 लाख روپۍ صفایي ته راشي نو دا موږ هغه ټیم ممبران موږ ډېر زیات یو په ممبرانو به دا موږ تقسیموله چې یاره څومره کم ممبر مثال 2 ممبران دي دلته نو هغې ته هغه حساب سره به موږ هغه فنډ تقسیم کړو هغې ته به موږ ورکولو نو په شلاخیلو کې خو موږ لکه مطلب دلته په فنډ موږ ورکړو الله دې وبخښي اسماعیل لالا او سري مصور دا 2 ممبران موږ سره نو هغې ته موږ خپل فنډ ورکړو چې بهی ټیکهدار به مو ورواستلو چې کوم ځای تاسو کار کوئ نو هغې به هلته کار کولو باقي په وتلو کې به موږ خپل ممبران خپلو کې تقسیم کړو چې دا موږ په وتلو کې کار کوو باقي دغه شان سپېرخیلو کې ولي الله استاد او عمرانو هغه 2 ممبران هلته یو نادر آباد کې موږ سره نادر لالو نو موږ هر سړي ته خپل فنډ ورکړی ځکه چې فنډ د هر چا خپل حق و هغې ته ومیلاوېدو نو اوس په سوریاخیلو کې خو موږ چې فنډ ورکړی نو مصور او اسماعیل لالا هغه ټیم جمدی کوم پورې جمدی هغه خپل فنډ لګولی چې کوم ځای لګولی او خیر ما ته علم نشته باقي نادر لالا په نادر آباد کې ګلۍ کړي دي هم ما ته معلومې دي دغه شانتې په سپینخیلو کې عمران او ولی الله کومې ګلۍ کړي هم ما ته معلومې دي او په وتلو کې چې کوم کارونه شوي نو هغه هم ما ته معلوم سوریاخیلو کې غالبا یو ګلۍ ما خیال دی چې دی د هغې دا کړي به دغه دې خوا کورونه دي ممند او ګلۍ هغې کړي وه بله ګلۍ خو پکې چونکې ما سره چې خپل فنډ کې پاتې نو تاسو دا ګلۍ ما په ویلیج کونسل فنډ کې کړي وه او دغه ګلۍ ما ته یا دې کېدای شي دا پوره معلومات شي فنډ کوم ځای لګولی که نه طارق صاحب یو وضاحت دا مو کوي چې آیا دا د حکومت د طرفه دا دومره لکه فنډ نه میلاوېدو که 15 کاله کې خو دا ډېر کم فنډ استعمال شوی دی نو آیا تاسو ته میلاوېدو نه د ګورنمنټ څه پالیسیانې وې بندشو نور څه داسې وجوهات وي ځکه چې 15 کاله خو ډېر ټایم دی دې کې خو به ډېر کارونه شوي نو آیا تاسو لاسونه بند وو د حکومت د طرف نه خو نه تاسو به لګولو نه دا فنډ یعنی چې راغلی و خو په اکاونټ کې پروت و لګېدو نه نه دا وجه نه کال نو 15 سلور او سلور کاله کې داسې کار دی چې سلور کاله کې موږ ته اوس چې بیا الیکشن دی که نه نو حکومت به اعلان کوي چې دومره مراد دي دومره فنډ دی لازم به دا کوي کونسلر به دا کوي هر یوه خبره به کوي چونکې چې وخت راشي نو بیا موږ ته هغه مراد حکومت یوازې موږ ته نه هر چا ته یې نه ورکوي فنډ چې راشي د فنډ خپل ټیم دی که ټیم کې دومره لګولو بیا هغه فنډ واپس ځي لکه فنډ موږ ته چې کله راغلی موږ لګولی دی خو چونکې ممبرانو هر چا چې انټرسټ وي خو کار وشي چې کله انټرسټ وي داسې کار بیا کار نه کوي ته د موږ کلي وتلو ته وګوره په وتلو کې چې څومره کارونه شوي دي هغې چونکې اوس هم ما سره زه به صفویم ما ته د یو کار د ما نه علاوه دا چې کوم ما سره کاندیډیټ ولاړې کار خلال ته مې د کور ګلۍ ما کړې ده نو داسې کار دی چې کار کې څوک انټرسټ اخلي کار کېږي ولې نه کېږي خو چې څوک پکې انټرسټ نه اخلي که نه هغه بیا نه کېږي هر سړی خپل سهار چې بعضې خپلو کارونو به ځي نو د کله چې کوم مشري کوي نو دی ته به شپه ورځ ټیم ورکړي او باقي ترقیاتي کارونه به د ویلیج کونسل نه علاوه موږ د بار نه بله کارونه وړي دا وتلو کې ته چې وګورې چې لکه څه ګلۍ نشته چې د بجلۍ کمبي ضرورت نشته که قبرستان وګورې د هغې نه ما ګیر چاپېر دیوال ته وګورو جنازګاه ته وګوره داسې بلا کارونه خو که کله زه
په اقتدار کې موضوع بیا ایم ان ای ام پی ای یا منشته ته ځم هغه نه زه نوکري غواړم یا د شمسي غواړم یا د بل څه داسې ذاتي کارونه غواړم بیا به داسې کار دی ته به پټې یو کار غواړې زه لازم یم که ما ته وایي زه به ته بیا یو کار وکړم نو بیا چونکې هغه تا ته کار نه کوي په وجه یې څه نه کوي بس تا د خپل ذاتي کار وکړو تا خو غلی شي بلکې بیا ته کار نه شي غوښتی د پریمیکس دارالعلوم زه ته یم چې ما ته بیا سي کرپنډ جمشید بیا ما ته 2 کیلومتر فرش دغه دی روډ دی ما مې سي تو کار دا ټیم چم دی لازم مې سي ما سره پریمیکس ته ما څه څه کوي نه بیا تاسو ګورئ د منی فقې دي شریکو دی هغه د پریمیکس زین د خو ما سره زین امیر ته دلته په اخیرو کې زینو نو دغه کوچه باد لار نو کا دغه د کې مين غلې نه وکړه نو خبره مين مقصد مې دا چې دلته کې هر سړی الیکشن کې دلچسپي اخلي او الیکشن دی کې کنه دلچسپي نه اخلي اسی د خلکو ټول نه خرابې زه بولې نو که زم نه کوم نو ما ته دې څه کوټ راکړي جی بالکل او طارق بھائی نن به مونږه د سوریا خېلو د عوامو خبرې مونږه تاسو ته مخې ته کیدو او چې کومه غلط فهمي دی هغه بل لري کو ممبران سابقه ممبران او عام خلک د سوریا خېلو کې دا یو سوال پیدا کیږي او دا یو غلط فهمي ده او غواړم دا تاسو په خپل جواب کې واضح کړئ چې تاسو د سوریا خېلو فند چې کوم دی هغه بل ځای لګوي یا تاسو سوریا خېلو سره زیاتې کوي آیا دې کې څه حقیقت شته دی سوریا خېلو پند خو بل ځای ذکر شم نه کولای چې سوریا خېلو پند سره ما سکار نه جوړیږي کچېرې زه لازم یم د لازم پند کې ګور تاسو ما خبره پیله واضحه کا چې ما سره پکې دوه ممبرانو اوسم شته نو زه وبل د پند څنګه وړم دی بل دې ممبر په تاسو کې د خپل پند دی خو هغه جواب دی د سوریا خېلو غي جواب دی خو زه نه ما هغه په کال چې خپل پند وغواړي چې نمبر کېږي نه ملاويږي نو په کال چې وي چې به خلکو ته وي بل ته وي چې ما ځا پند راکړي بل سوریا خېل د ما کړی دی د ما ځان دی سوریا خېلو کې ما د څوک ثابت کې د سوریا خېلو یو سړی چې را زبر غلې ما ته کار نه کړی چې اوس چې څوک راځي نه زه خو دې باندې نه پړم ورا اته به ته ما درته ما ته ما کړی ما وکا قبل یو سړی ما راغلی او ما نه کړی بیا په ما باندې وې چې به کار ته نه او پند وړم خوري اسی خبره ده کله چې ټنډر وشي کنه او به نه کیږي چې به د سوریا خېلو دا پند دی نو وڅړو دا پند دی که تقسیم کړي مثال نه به لاکو به راغلی زه ته خبره کوم د اسحاق خان دی او داوود کلامي عمر پند نه ځکارو 30 لک روپے دی مونږ 30 خېلو وي 30 سوریا خېلو په کې دا ځکارو شو چې سوریا خېلو کې مصابر هم نکلو عبدالرشید هم نکلو بلم لګا دی پکې نو مندا کاله خبره کوم هغه په چې کوم دی هغه بالکل مونږ مراد ته وی چې به زه د کسان ورکو په تاریخ کې کومې جوړ دي نه پټ نه دي چې هغه نه جوړولا نو پند کې به وټرو کې لګي په سوریا خېلو کې لګي چې حیدرآباد کې هغه څه ګورانګار نه لیکل د خپل پند ولې نه وروړي خپل پند ولې نشي کوشتي یو سړی دې حکومت جواب دی نه زه جواب دی ځکه چې خان زه سوریا خېلو کې خپل ما سره شي زه کوم خلکو ته زه د غیزي موارد ما د څوک راشي کار کوم خو چې دلته څوک دې دې نو مګدان کې د چسپی داخلي بیا موږ په خپل ګیله نه کوي پند څوک هم چاله شوړي دلته یو ځای شي چې کله کار کېدو باغی ساخه د زموږ اساق کار کېدو الیکشن واغښتو چې کسته چې ماته برازي ته وجه چې وزي او کار کوي ته ورکم ابدا اخري کېږي نو دا سوال چې کوم خلک کوي کنه د سوریا خېلو پند څنګه چې سوریا خېلو کې ټول زیات اوټ ماته راکې چې بهاري شرط کوم خلک وایي په دې وجه ماته راکې چې سوریا خېلو چې چا سکار خدمت راشي چې کوم منډه وام تر لواش کو نو پند بزولې سوریا خېلو سوریا خېلو کو زیات بینه ما سره خلک کوي جی بالکل او ناظم بھائی دا وضاحت کو چې تاسو د کلی کې هم اوټ اغشته او ناظم وای د ټول علاقې نو هغه وای چې ګیله د خپل نه کیږي تاسو د خپل مشر ګڼل نو ځکه دا ګیله تاسو نه کوي ځکه چې ناظم صاحب موږ کله چې کوم د پکارونو حواله سره یقینا موږ ډېر پاتې راغلی یو نورو کلو په نسبت سره چې موږ د سکولونو وګورئ چې تاسو منو چې دا تاسو په د اختیار کې نه راځي خو کم از کم هغه आवाज اوچتاون پکار دي چې دلته سوریا خېلو کې تر اوسه پورې ولې پرایمري سکولونه دي دلته د ووټینګ کې ضرورت دی دلته کې انتظارګاه نشته دلته کې داسې نورې مسایل دي چې کوم دي یقینا موږ دا جړه چې کومه ده موږ خپل کینډیډیټس نه دلته چې کوم ولاړ دی هغه نه کوو او تاسو نه ځکه کوو چې تاسو د ټول د سلورو کلو ویلیج کونسل ناظم پاتې شوی نو تاسو نه هم موږ دا ګیله ځکه کوو چې کم از کم تاسو بدل ترازه او غم خاله ترازه نو دا ګیلې مونږ ځکه کوو تاسو نه چې تاسو یو ناظم
صرف د یو کلي وتر نه د څلورو کلو ناظم پاتې شوي یې. نو امید لرو چې انشاءالله ستاسو راتلونکي منشور کې به چې کوم سوال موږ همدغه دی چې راتلونکي منشور چې کوم تاسو الیکشن کوئ هغې کې ستاسو څه ارادې دي او یو عام ووټر د سوریه خیل اسماعیل خیل نادر آباد او د وتر خلک تاسو ته ووټ ولې درکړي او په کوم منشور باندې درکړي. د وترو د سوریه خیلو نادر آباد او اسماعیل خیلو خلک صرف ووټ ماته په دې راکوي که نه چې زه خدمت کوم او خدمت ما همیشه په دې کړی دی چې زه ما چې دا الیکشن ضروري نه چې الیکشن کوم زه په دې کوم چې الله به رانه رضا شي. دویمه خبر دارم چې انشاءالله دا به رزق خیر اختتام پاس کی نو د سوریه خیلو انتظار دا ززم او دا به مخامخه پرویز خان ته کېږم دی چې کار دی او هغه ته به وینا کوم چې جی موږ ته دا انتظار دا ضرور جوړه کا د ښځې زنانه مطلب یو بل ځای کې ناست دي نو لکه بده خبره ده نو انشاءالله بل خو به دا مې سره وعده ده الله پاک سره او تاسو سره چې انشاءالله دې کوشش به ول کوم چې دا خو زه ول کوم. دویم تاسو د سکول خبره وکړه اته به ما چې دلته کله پروګرامونو د ضمني الیکشن تاسو په دې کې موږ اسحاق خان زه عمر کېناستو د عبدالرشید پروګرام تاسو موږ د سکول خبره کړې وه ما مو ورته کړې تاسو یادي نو تاسو د اواز ورته کړی چونکې زه به ته خبره وکړم اته به ورا لکه هر کار چې کېږي هغه پروګ نیت کېږي چې کله دلته کې د خلکو لکه مطلب خپل مفاد پسې ګرځي که نه زه ته بیا یو خبره کوم که زه د وتلو مفاد پرېږدم که نه او زه خپل مفاد پسې کولج سړک ته ځم اسحاق ته ځم عمر ته ځم نو د ما نه به وتلو پاتې شي وتل به بیا ما ته وکړه راکړي وتل ما ته زه ته وټ راکوي 20 کاله زه پاس کړم په ما اعتماد دی چې هغې ته زه کار کوم منډه وم تړلی وم د ما نه سوګېرېږي نه ما سره چې ټوبک تماشه دي قرضداري باندې دي نور داسې کنډریان دې باندې دي ولې ووټ راکوي څه چل دی یو ځل به یې پاس کړی وم یو ځل خو زه په داسې پاس وم چې پهله ولاړم هغې باندې نه پوهېدم په دویم ځل به یې نه پاس کولم بیا به یې په درېیم ځل نه پاس کولم MNA بې الیکشن دي د خان بابا الیکشن ما نه نه لري ځکه چې الیکشن یې ما تقریبا 9 10 الیکشن وکړي چې ډېر ګران او په ما باندې سر ګرځول زه هغه قوم باندې فخر کوم زه ایت سلام کوم چې هغه بیا ما ته ووټ راکړو پیسې مې رزق کړي هر یو شی رزق کړو او ما هغه الیکشن مو وګټلو بیا که تاسو یاد دي په 2013 کې د PTI یو وه په PTI یو وه پیپل پارټي نه وه اسم نو ما میجر صاحب سره منډه والي وه او په 2013 کې میجر صاحب ما په خپل کلي پاس کړو چونکې میجر صاحب په کلي کې په خپل کلي پیل شو خو دا یې قوم بیا ما سره مهرباني ځکه چې قوم ما ته وټ راکوي هغه هېڅ چاته نه ورکوي بس کار دی چې د سکولونو خبره ته وکړه اتیک به زموږ په کلي کې وګوره سکول دی لکه عالم هاي دی جناکوم هاي دی لکه مونږ په سکول کې په کلي کې ولې دي لکه ای وجه دا ده چې مونږ مشرانو ته کینو نو مونږ ورته وایو چې د سکول مسله دا دي هغه دي نو کار ای وکړي انشاءالله دا بیا کښې الله دې ما راولي که د قوم دپاره ښه نو او الله ته هم راځي نو انشاءالله دا سکول والا مسله او د دغه والا انتظارګاه والا دا به کوو تاسو به راسره یې زه به منډه وم تاسو به راسره یې او بالکل به کوي کارونه مشران کوي خو څوک یې چې څوک ورته ورشي که څوک ورځي نو کار به یې چاته کوي. جی بالکل او خپلو مینوالو ته به یو ځل بیا به یادګیرونه کړو چې تاسو موږ ته لایف کال کوی شئ نمبر یو ځل بیا وایي چې موږ سره اوس کوم ملګري شول په دې پروګرام کتنو کې 0313 95 88 490 0313 95 88 490 تاسو موږ ته کمنټس په ذریعه باندې هم راتلی شئ موږ سوال کوی شئ دی وخت ډېر ملګري مونږ پروګرام ګوري مبین خان ګوري عظمت خان ګوري میرباز خان ګوري فرید جان ګوري او دا شان ګڼ شمېر نور ملګري هم دي هغه پروګرام ستاینه کوي ستاسو د ستاینه ډېره مننه. طارق اکبر صاحب تعلق ساتي د PTI او یو خاص کی ورکر دی د PTI طارق بھائی راځو اوس د PTI پرفارمنس باندې چې د PTI په ویلیج کونسل کې څه پرفارمنس دی هغه څه سوچ لري د ویلیج کونسل ته او آینده د هغې څه اقدامات څه پروګرامونه دي د ویلیج کونسل لپاره ترقیاتي حوالې سره او نور حوالې سره یو جنرال کوېسچن دی د PTI ځکه چې نن سبا کوم وګورو نو PTI نه عام خلک په مهنګایي لحاظ سره ډېر زیات خفه دی
او ورسره دا سوال هم دی چې تاسو خپل د عوامو आवाज چې کوم د مهنګای خلاف دی هغه تاسو خپل مشرانو ته یعنی پرویز خټک ته او دغه شان نور چې کوم مشران دي ای ته رسول چې تاسو خپل لیډرشپ ته دا د عوامو د زاري چې کومه ده دا ورسره چې یاره اقداماتو کې چې د عوامو ته آسان شي دا تاسو رسولي د اواز ورته هو هر پروګرام کې کېږي لکه غیر ټول ایتم پته راځي د دې ملک دي چې بل دنیا نه راغلی چې ایتم د مهنګای پته نشته چونکې مهنګای خود کرونی دی وجه په ټول دنیا ده لکه کرونا را لغې دی وجه ټول دنیا باندې مهنګای راغله اوس لګیا دي ای کنټرول کوي اوس هر شي کې وخت لګي هغه یې چې دلته یوازې مهنګای نه په ټول دنیا مهنګای ده دا واس هر وخت یو موږ دا چې وو چې اوس عام موټر به څنګه کوي هغه یې چې به دا ګرانی اوم دی پیټي دوستي خو چې ټول دنیا باندې ګرانی ده نو هر سړی خو موږ شو کولای او موږ مشران لګیا دي په دې باندې کار کوي اوس احساس پروګرام دی پیټي روان دي کوم چې 40% خلک دي ایته به موږ تراشل ورکړي کوم چې باقي 20% 30% دي ایته به درمیانه کار ورکړي کوم چې دا 40-30% پاتې کیږي ایته ايش مراد ورکړي ایته خپل اړ یو شی په دې ملاوي چې هغه کوم ماده طریق خلک دي په ګران ریټ ملاوي نو یې کوشش کوي لکه صحت کارت تاسو پورې لکه مطلب هغه باندې غریب شړې د اپریشن کوي که هسپتال ته راشي د غینا هغه ښه پیدا شي ان شاء الله د احساس پروګرام کې دا کارونه ملو شي کنه د خلکو ته هغه مراتب ملو شي پاتې شو د پی ټی آی خبر تاسو کوي د ویلز کونسل ته څه خیال له سمارات دي ذکر دي ای خپل ټیم باندې خپل اړیو کار د تروړي پندروړي اړیو شي کوي او 2 کیلومتر ګیس منظوري شي دا په څو کې الیکشن نه هغه 2 کیلومتر کو چې داخل کوم ځای باندې او چې داخل کې کوي وټلو کې او کسبل خیلو کې نسبل خیلو کې وکي پاتې شو پندوس ته کافي پروت ته هغه شپه ایسا خان سره خبرې کړې ایسا خان ماته وایي چې کار تاریخ پوسټ ته پند یو خمانو ممبران خبرې نو چې کارو کا چې الیکشن شي دوی پندوله درکو چې ستاره نه خلکو پاتې دي وې کوي نو دوم خاندل مې چې موږ الیکشن راشي بیا پابندي ولګي او چې تاسو کله الیکشن دي بیا باغې پابندي لګي دا ماته وایي چې الیکشن دی مو ته مې تاسو الیکشن دی او ته په تحصیل دی موږ بل نه مو ته مې تر پاند راک دا ماته وایي چې دا کم سے کم 5 کروڑ روپے اوس نورې منظور شي خلکو هغه خبر دی چې بیا به خبره تراشي چې دا بیا مطلب به یو ځل چې زیام چې پورا زه په پاند راوړو باندې پړې او چې داخله کې کنه چې د دې سره اخیر په وطن د دې سره اخیر په وطن کې نو زه خپل په خپل اخلم او دا څنګه چې شاندینو په څه کنه چې ما ته فکرې چې په وانه چې په چاته کارو چې خلک خوشاله شي دلته ولې داخله کو د دې سره په الیکشن کوي په دې نه کوي چې کله ته پاند ورو دا پاند د مازی موارد به چې لازم جوړ شي کله ځکه چې الیکشن کوم څه کې لازم به الیکشن کې سره اخیر ته لازم سره اخیر نو ورغړ اچو کې به یو الیکشن دی کله چې صوبایي کومي الیکشن نه شي ځکه سره اخیر ته نیم راغلی چې دا ورته د تواشه ځکه دې د ادمه د کانو خپل اختیار شي چې دا چاته وډو کې چاته نمبر کې بیا چې کله الیکشن شي بیا دې د پکار چې مونږ دیوي دا کوم پوښتنه چې دا کوم مایوسه ولې سره اخیر ولې مایوسه تاسو ما دا جواب دي دا ټول کوم راکې سره اخیر مایوسه بدی چې دا کار نه کیږي کار ته ولې خلک نه کوي ولې هغه بیا یادې چې سره اخیر خلک وټلو کې نو ما کې څنګه نه لګي چې ماته راکې وو ای په دې وجه وټلو کې وکړي چې دا ذکرو کې چې دا ورته کارو نه کې زه ورته کارو کوم دې ته پکاري دې ته کار کې کار چې ما ته وټلو کې ورته راکې ولې باندې یادېږي په ما خرستي سدي خدای اوسم ما د دوه مراتونو ته پول ورکړ دا کومه د الیکشن نامه کې راغلی ما به دا پول ورکړ چې الیکشن دوه رالو اما د توې چې به موږ مشاله کول نو مثلا ما ورته په یو شي خوشاله یم اته په دې پروګرام کې باندې ته به ایزه په یو شي خوشاله یم چې ما ته په داسې په یو ټیم څو راکې کنه نو ما د ته پیل کې شو لا او د ما ته د اوس یو شری د لسلو کار وی زبې ورته کوم کار به شي او هغه باندې ممکن دي خلکو به کارم کیږي چې کدی اوس یې زه په کابل شری زو خاصو ودا اخر په پیسو د ذکر دي په پیسو باندې وښنا د الیکشن په خان بابا بغلو د خپل بیا جواب ورک او زبیر پیروش ارسلې دي د خلکو نو زمين پیروش جوړي دا د عوامو کسو نه دا د کاندیدټو کسو دي چې کوم خلک اوس ګرځي د پیسو راکا دا د خپل زمين هغه نه خاصي دا د خپل زمين خاصي چې سبب د خلکو ته مخاونه د بیا بس کې چې پړو راځي هغه بخوري چې ما ور په پیسو غشتي ور دا خلک د باران پریدي خپل مرزه ته پریدي الیکشن دیو کی په مینت دی وټو غواړي په کار کې دا کې دی وټو غواړي ځان دې ته پیش کی کنه دا اوس تل لګیدلی
هغه تله کې اوس وزن کېږي که نه چې چا کار کړی خدمت یې کړي ابو تللی شي. جی بالکل. مونږ هم سوریا خیل هم دغه ګیله ده د پی ټي آی د لیډرشپ د نوشیرانه چې سوریا خیل صرف یو څو خاندان نه دی، دلته عام ووټر زیات دی چې ستاسو نه تمه لري دا لیډرشپ سوریا خیلو ته وزټ ویلې نه کوي، دلته راځي ویلې نه، دلته کې تپوس ولې نه کوي. دا ګیله د سوریا خیلو عام خلکو ده. نو مونږ به تمه لرو چې دې الیکشن نه پس د سوریا خیل د پی ټي آی چې کوم نوشیره لیډرشپ دی هغوی به سوریا خیلو ته راځي او د خلکو دا فریاد او دا ګیلې باندې دا به اوري او دلته کې به کارونه کوي او د عام خلکو ته به فایده رسوي. راځو طارق بھائی وتړو پوزیشن ته. تاسو په خیال کې وتړو کې غټې غټې مسلې کمې وي دي چې ناګزیر دي حل کارونه لکه مونږ خو اوس لکه سوریا خیل طرف ته نو وتړو به تاسو ته ښه پوزیشن ښکاري چې وتړو عوام به تاسو څنګه مطمئن کوئ او د هغوی غټې غټې مسایل څه دي؟ ادیب بھائی وتړو کې به ما په خیال باندې ما څه کار نه کړی شي. وتړو کې دغه یو د سوریا خیل د وتړو دا ټول باقي کار شروع کړي انشاءالله څو ورځې کې به کمپلیټ شي. لکه مطلب ما په ځیر مطابق پشبندي تقریبا 95% کمپلیټ ده. که څو ګلې وړي وړي پاتې دي هغه به چا نوی کور جوړ کړي یا که زوړ دي هغه څه وجې پاتې شي هغه به مکمل شي. نو ما په خیال خو دغه ګیس څه ګلې دي چې د ګیس مسله ده هغه چې ګیس پیپ راشي هغه عمل شي. ट्रांसफार्मर फुल तकरीबन मां कड़ी दी खूस चूंकि इलेक्शन मुहिम दे आई ताम रवान दी को आगा चूंकि इलेक्ट्रिक ब्रेक को लगी दो ची खबर हो गया कि मसी खानदान मुरासी आगा दिमाग खलक زيري की बाशी लोग ये रवान ब्रेक को करीमा ला सिकार दे ده بيكونوا خاندين الناس كان يتبعوا ينامون فيه يتبعوا تاسكي مزير إيمانية لكشر كوما مزير وارما على كارن ما يراش سمكر كارن كل شيء داخل كوشارش نو خبر لازم شيء مو قلت له كي صداسي غير مسألة ما تنختار شيء ويبا ديك شو زمونږه ملګری خوشنود د وختي ګوري پروګرام ستاینه کوي. ډېره ډېره مننه. حشمت دی او مهران دی، اجلال ملک دی، رئیس دی او باچا دی او فرید جان دی، دغه شان نور ملګري عظمت دی. دا زموږ پروګرام ګوري. ډېره ډېره مننه. لایف کالز تاسو کوی شئ 0313 95 88 490 95 88 490 باندې تاسو. بس طارق بھائی صدا سے سوالونه پاتې نه شول او اخیری کې به دا یو سوال دی چې زمونږ سوریا خیل سټوډیو یو منفرد اقدام مونږه الکانو خپلو کې وکړو. یو مونږه دلته کې راغونکو مونږه صرف مقصد صرف دلته دا دی چې مونږه د کلي آواز چې کوم دی هغه خلکو ته ورسو، د خپل مشرانو ته ورسو، د کلي کې څه مسایل دي هغه مونږه ورسو. دې اقدام باره کې او زمونږ د کوشش باره کې ستاسو څه خیالات دي؟ عاطف زه ډېر خوشحال شوم. دا خو زیامه چې تاسو دا خو د کلي مطابق زیام چې څېړنه تاسو د ټي وي په سطح وي نو ډېره ښه خبره وي. لکه مطلب تاسو ښه کار کړی دی خلکو ته، لکه مطلب د هر چا اواز ډېر ښه رسي. دا ډېر ښه اقدام دی او دې نه خدای پاک تاسو ضرور هم تر دې تاسو ته کامیاب کړي. ډېره ډېره مننه طارق بھائی ستاسو دلته د راتلو. جی جی یو میسج ورکړئ. اذکار ټول صبح چې ما د اواز اورېد ما یو خبره واورئ ښه په غور سره. دا ذکر دی چې څوک الیکشن ته ولاړ دي ټول ښه خلک دي، دا نه چې څوک خراب دی یا ښه دی یا څه دی. دا ذکر دی که زه د ووټ قابل نه یم ما ته ووټ نه راکوم ول ځان یادوم. بیا د هغې نه پس که تاسو ته د ووټ کوم سړی قابل نه ښکاري ووټ به نه ضایع کوئ. وطن سوریا خیل سپین خیل نادرآباد مه ګورئ، خپل کلي کې مه ګورئ. که تاسو ته ګوره چې یو سړی داسې ښکاري چې د خدمت کولی شي او د خدمت قابل وي ورکړئ ووټ. زه په دې نیم چې یاره زه نن هر سړي ته ځم کار کوم خدمت کوم د ما خپل کار دی، خو ووټ داسې یو شی دی چې تاسو په دې ووټ باندې به سبا هغه خلک یوازې د ناظم بني ممبر بني تاسو دپاره به هغه ایم پي اے ته ایم این اے ته وزیر ته دفتر ته کچرو ته هر ځای ته ومنډوئ په هغه به یو لیبل لګېدلی چې یا ممبر صاحب یا ناظم صاحب. نو تاسو دا مهرباني وکړئ چې ووټ هغه سړي ته ورکړئ چې تاسو په کار راځي، په خدمت کې حاضري.
نور څوک چاته هېڅ مړی نشي کولی که تاسو پر ذهن کې دی چې یاره پلار کې به د ډګري هېڅ حکم چاته مړی نه کوي نه چاته روټۍ ورکوي روټۍ باندې الله پاک ورکوي خو خبره دا ده چې هغه سړي ته وډور کوي چې کوم دی خدمت کوي او تاسو خدمت کولی شي والسلام ډیره مننه طارق بھائی ستاسو د دومره قیمتي ټایم راکونه او زمونږ د سخت او تراخه سوالونو جوابونه ورکون ډیره مننه امید لرم چې دې سره به د سوریا خیلو خلکو د اسماعیل خیلو خلکو نادر آباد خلکو او د وطړو خلکو ذهنونو کې چې کومې غلط فهمیانې وي د طارق اکبر صاحب په حوالې سره هغه به لرې شوي او تاسو به مطمئن شوي د طارق اکبر صاحب پرفارمنس په باره کې نو مونږ غواړو اجازت ان شاء الله سبا به یو بل کینډیډیټ سره مونږ تاسو ملاو تاسو به مونږ هغه د منشور او سوچ باره کې هغه سره خبرې اترې کوو دین کې غواړو اجازت خپل ځان خیال ساتئ خپل کور مالت خیال ساتئ او خپل سوچ مثبت ساتئ ان شاء الله کامیابی به تاسو والسلام